सूरत मरियम आयत नंबर 22 सफ़ा 488। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़स्सिय्या فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فستا حامل شوا فانتبذت به بیا هغا جدا کی نستاد دسرا مکانا قصيا یولری مکان کی فأجاءها المخاض فسرا واستلا دلرا درد پیدایش فأجاءها فسرا واستلا دلرا المخاض درد ما شند پیدایش الى جذع النخلة یوتنی د قجرتا قالت دی اویل یا لیتنی متو اے کاش چی زمڑ شویوے قبل هذا مخکل دینا وکنت نسیا منسیا او وی ہیرا تیرا فناداها بس آواز اکلو دیتا من تحتها یلان دی طرف دینا اللہ تحزنی چی غم مکوا قد جعلا بیشکاک پیدا کڑے دے ربکا ستا پروردگار تحتا کی سریا ستان اخکتا یوچینا وحزی الیکی او خوزواق بالطرفتا بجذع النخلة تند قجری تساقط علیکی چرا اغرزی پتا باندی رطبا جنیا قجری تازه تازه فکلی بیا خورا واشربی او اسکا وقری عینا او یخواس ترگی پبچی فإما ترین پس کچری کوینی تالرا من البشر احدا سوک دبنی ادمنا فقولی نوایا انی نذرت یشکما نذر من لدے للرحمن صوما رحمان ذات دپارا دروجی فلنکلم اليوم فسنن رس خبری نکوما انسیا بچا انسان سرا. بسم الله الرحمن الرحیم. مذکورہ آیاتون مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی د بی بی مریم د واقعی باقی حصہ اغا ذکر کئی چی اللہ تبارک و تعالی دا فیصلو کا چی بی بی مریم کی مونگا یو قدرت خکارا کو چی اغیتا مونگا بید خاون اولاد ورکو. اولاد ورکول دی که اللہ تعالی دا چا محتاج نده چی محتاج یو نمونگا محتاج یو اسبابو تا چی محتاج یو نمونگا محتاج یو ذرائعو تا چی محتاج یو نمونگا محتاج یو. اللہ تبارک و تعالی پا دی سیزنو کی چاہتا محتاج نده اللہ تعالی دا فیصلو کا چی دیتا مونگا بی خاون یو بچے ورکو بل قدرت خکارکو. علماء کرامو لکلی دی کہ اللہ تعالی ناشنا قدرتو ندی او دا اللہ تعالی خکارکی کلا کلا اللہ تعالی دا پا یو انسان کی خکارکی نو پا انسان باندی الزام رازی اللہ تعالی پا خپل دا غا صفائی بیان کی. اللہ تعالی با یو قدرت خکارکی یا قدرت پا ناشناوی نو چی اغا ناشنا قدرت خکارکی نو انسان کی کلا کلا خکارکی گی
نو چې هغه انسان کې ښکاره کېږي نو خامخا په هغه انسان به الزام راځي. نو چې الزام رالو الله یې صفایي په خپله بیانوي. اوس د الله قدرت څه شی دی چې الله وایي بې خاوند د بچی ورکوي. دا خو داسې نه کېږي چې د بوټي نه ماشوم پیدا شي یا چې کوم دی نو د ځمکې نه ماشوم راولي یا د غر نه چې کوم دی نو ماشوم را پیدا شي. هغه هم شوي دي خو هغه الله تعالی ځناور پیدا کړی دی د غر نه. اوس الله تعالی دغه ماشوم د چا نه پیدا کوي؟ د انسان نه او د زنانه نه پیدا کوي. بې خاوند دی پیدا کوي. نو اوس به خامخا په دې زنانه باندې الزام راځي. زموږ معاشره کې خو همداسې ده او عرف کې او دنیا کې خلک ویني چې خاوند یې نه وي ماشوم پیدا شي خلک په هغه زنانه الزام لګوي. الله تعالی په خپله د هغه بیبي صفایي بیانوي او باقاعده د هغې تفصیلي واقعه ذکر کوي. الله وایي د هغې نه پس فحملته دا حامله شوه په ګېډه یې ماشوم رالو. او بیا بعضې علمای کرامو لیکلي دي دې ته 40 ورځې پس تکلیف شروع شو. یعنې ماشوم ډېر زر زر الله تعالی لوی. هسې خو د عامو زنانو 9 میاشتې او 10 میاشتې میاد دی او بعضې وایي نه په خپله موقع باندې هر څه چې دي خو الله تعالی د دې دا ماشوم د دې ګېډې ته راوستو. اوس دا د دې کلي نه بهر ووته. ځکه دا خبره دې ته ډېره د شرم ښکاره شو او دا خو ډېره حیاناکه بیبي وه. یو مقام دی هلته کې اوس عیسایانو یو ډېره لویه ګرجه او عبادت خانه جوړه کړې دا عیسی علیه السلام چې کوم ځای پیدا شوی هغه مقام ته دی چې کوم دی نو ورسېده او هلته کې دا کېناسته. هلته د کجورې یو ونه وه شاړ میدان. بعضې وایي چې ترور ورسره وه بعضې وایي د ترور لور ورسره وه. د نانه خو خامخا دغه ټایم په کارېږي او دې دکه ټایم کې الله نه سوال قالت یا لیتنی ای الله چې کاش زه خو مړه وې مخکې د دې ماشوم د پیدا کېدو وکنت نسیا منسیه د سره هیره شوې وه. چا په زړه کې او ذهن کې هم نام راتلم چې مریم څوک ډېره زیاته خفه او پریشانه وه. ځکه چې دا ماشوم به اوس پیدا کېږي او خلک به ما ته څه وایي زه به چاته څه جواب ورکوم. علمای کرامو لیکلي دي چې د دنیا د ازمایښتونو او مشکلاتو د وجه نه یو انسان مرګ وغواړي نو دا جایز نه وي. یاره دنیا ټینشن را باندې ډېر دی بس خدای مې دې مړ کړي دا به نه غواړم. دا ګناه ده. د دنیا د ټینشن او پریشانۍ د وجې نه مرګ نه دی غوښتل پکار. که ډېر تنګ شي نو دا ووایه یا الله که ژوند مې ښه وي جمدی مې وساتې که مرګ مې ښه وي بیا مې مړ کړي. داسې مه وایه چې مړ مې کړي. داسې به وایه که ژوند راته ښه وي جمدی مې وساتې او که مرګ راته ښه وي بیا مې مړ کړي. او د دین د ټینشن د وجې نه چې زما په دین به الزام لګي زما د وجې نه په اسلام الزام لګي زما د وجې نه په قرآن الزام لګي بیا مرګ غوښتی شي. نو دې دا مرګ د دې وجې نه غوښتو چې زه خو ټول عمر د بیت المقدس په عبادت خانه کې پاتې شوی یم عبادت مې کړی دی او د ذکریا علیه السلام د کور یم د پیغمبر د خاندان یم او مشران مې ټول نیکان پاتې شوي اولیاء بزرګان علما او پیغمبران پاتې شوي. اوس چې زما نه داسې کار ښکاره شي نو په هغې به الزام راځي. نو دا په هغې الزام په دین الزام د بیت المقدس په عبادت خانه باندې الزام دا په دین باندې الزام دی. په ذکریا علیه السلام باندې الزام دا په دین الزام دی. نو دی وی یا الله ما مړه کړي په دې پاکانو خلکو باندې الزام راځي نو ما مړه کړي چې زه مخکې مړه وی نو ښه به وی. لیکن الله تعالی ورته څه وایي خفه کېږه ما فناداها من تحتها کته نه ورته جبریل علیه السلام د الله تعالی په حکم سره آواز وکړو الله تحزني غمجنه کېږه ما قد جعل ربک تحتک سریا دا نه ښکته چینم روانه شو د اوبو بندوبست هم درته شوی زنانو ته د اوبو ضرورت کېږي د کجورو د ګرم څیز ورته ضرورت کېږي کمې کجورې ونې ته چې د ډډه والي هغه لکه معمولي وخوځوه الله به پکې کجورې پیدا کړي تا باندې به وغواړي. علماو لیکلي دي چې دغلته اړو کجورې وې نه اوچه کجوره وه دا موسم نه و دې په چې ورته لاس وروړو هسې دیکه ورکړه هغې په دیکه بسه شوي الله ونه تازه کجورې رطبا جني دا کرامت دی دا د بیبي مریم کرامت او بزرګي ده. او بعض علما وی دا اواز چې ورته ورکړو الله تحزني قد جعل ربک تحتک سریا د عیسی علیه السلام پیدا شو. عیسی علیه السلام د پیدایش سره د مور سره خبرې وکړي مورې خفه کېږه ما زما متعلق ټینشن ماله زه سردار یم پیغمبر یم زه به جواب کوم زما د وجې نه به ستا ټینشن ختمېږي. وروسته د هغه د وجې ټینشن ختم شو هغه قوم سره خبرې وکړي په خپل قوم ته جواب ورکړو. الله تعالی وایي فکلي به دا کجورې خوره واشربي او دا وبسکه وقري عینه زوی ته ګوره سترګې یا خوا که تا سره څوک خبرې کوي یو انسان درنه تپوس کوي نو ورته وایه چې ما د روژې نیولې ده د خبرو روژه زما خبرې بندې په خوله باندې ګوته کوي او زوی ته اشاره کوه نور به چې کوم دی نو باقاعده هغه جواب کوي.
د خبرو بندولو روجا زموږ شریعت کې نشته. زموږ شریعت کې دا نشته چې هر قسم خبرې پرېږدي مطلقاً چې خبرې نه کوي. ها د غیبت او د ګناه خبرې خو هغه روجه خو شته چې د ګناه خبره نه کوي، خو د نیکۍ خبره یا د دنیا د ضرورت خبره هغه باقاعده کولی شي، د هغې روجه نشته. دا په دې شریعت کې جایز وه. نو دلته الله تبارک وتعالی بیبي مریم ته وی د خبرو نه روجه ونیسه. اوس دې روجه ونیوه او څلوېښتي پوره شوه دک هلته ورته الله څلوېښتي وې پوره کړه، 40 ورځې پوره کړه چې تا اړه د لږ مطمئن شي. باچي ته ته ګورې چې ستا په بچي باندې اړه خوشحاله وي، پروا مه کوه. هلته کې دې 40 ورځې هغه برابر کړي، د هغې نه پس دا قوم ته راځي. قوم چې راځي هلته ورسره چې کوم دی نو قوم لګیا دی فضول خبرې کوي، بچی ورته چې کوم دی جواب ورکوي. فحملته پس دا حامله شوه، فانتبذت به یا جدا کېناسته د دې بچي سره مکانا قصیا یو لرې مکان کې. فاجاءها المخاض بیا راوستله دې لره د ماشوم د پیدا کېدو درد الی جذع النخلة د قجورې تنې ته چې ته ټیک ولګوي. قالت دی اوی یا لیتنی ای کاش چې زه متو مړه شوی وې قبل هذا مخکې د دې نه وکنت نسیا منسیا او هیرا تیرا دړونه ونوې. فناداها پس آواز وکړو دې ته من تحتها د ښکته د دې نه جبریل علیه السلام یا عیسی علیه السلام چې پیدا شو آواز یې ورته وکړو الله تحزنی مه خفه کېږه قد جعل ربک پیدا کو ستا نه ښکته ستا رب تحته کې سریا یو چینه یا پیدا کو تا نه یو سردار چې عیسی علیه السلام دی. وحزی الیکی او خوځوه خپل طرف ته بجذع النخله تنه د قجورې تساقط علیکی راوغورځئ په تا باندې رطبا جنیا قجورې تازه تازه. فکلي واشربي خورا او سکا وقري عینا یخوا سترګې د بچي په لیدو سره. فاما ترین کچرې وویني تعالی من البشر احدا بني ادمو کې څوک فقولي ورته وایه انی نذرت ما نظر منلی دی منښته مې کړې ده للرحمن د رحمان ذات دپاره صوما د روجې د خبرو. فلنکلم اليوم زه به نن ورځ خبرې نه کومه انسیه د انسان سره. الحمدلله رب العالمین.